بسم الله الرحمن الرحیم یہ ہے اصول تخریج و دراست الاسانید. اس کا صفحہ نمبر 20. د دې صفحه نمبر چې دی 20 دی. کله کله به په اردو کې ما دا کوو، کله کله په پښتو کې ما، خو زیاتره به پښتو کې دا کوو. اوس دا صفحه نمبر 20 ته په دې کې وکان من اوائل تلک الکتب فيما اعلم الكتب التي خرج الخطيب البغدادي رحمه الله 463 احاديثها واشهرها تخريج الفوائد المنتخبه الصحاح والغرائب. یعنی په دې کې اول کتاب په تخریج کې چې دی دا شیخ زما د علم مطابق الکتب التي دا هغه کتابونه دي چې هغه تخریج کړل دی خطیب بغدادي رحمه الله چې هغه 463 کې دا د بغداد غټ عالم او محدث وفات شوی دی. او دارنګه هغه تخریج کړ د خطیب بغدادي احادیثها د هغه احادیث لره او اشهرها تخریج او پاکي مشهور تخریج دی سشره الفوائد المنتخبه الصحاح والغرائب. دا کتاب دی چا دی لشریف ابو القاسم الحسینی کتاب دی. دا 508 هجری کې دا عالم وفات شوی دی. د کتاب دی الفوائد المنتخبه الصحاح والغرائب. او بل تخریج الفوائد المنتخبه الصحاح والغرائب لابو القاسم مهروانی دی. د وفات ته په 468 هجری کې. دا د اغینا ابو القاسم حسینی نا مخکې دی. وکلاهما لا زال مخطوطا. نو دوی دا دواړه کتابونه مخطوطات شکل کې دي، یعنی اوسه پورې چاپ شوي نه دي. هغه لیکلي دي چې کوم مصنف لیکلي دي. نمبر کتاب او کتاب تخریج احادیث المهذب. دا دی چې دا تصنیف دی محمد بن موسی الحازبی الشافعی دی چې متوفا دی په سنه 584 هجری کې. دا عالم امام حازمی الشافعی وفات دی او دغه کتاب دی. او بل کتاب دی سلورم کتاب المهذب چې هغه کتاب دی فقه شافعی کې چې تصنیف دی ابو اسحاق الشیرازی دی رحمه الله. نو لہذا دا کتابونه دیوی زما د علم مطابق په اوایلو کې چې کوم لیکل شي تخریج باندې غدا کتابونه دي. بیا دیوی ثم تطالت کتب التخارج حتی شاعت وکثرت وبلغت عشرات المصنفات. بیا متواتر شو کتب التخریج حتی شاعت تر دې حد پورې چې شلو، یعنی مطلب دا دی شایع شلو وکثرت او زیات شلو. دومره شایع شلو او دومره زیات شلو چې بلغت عشرات المصنفات 20 مصنفات ته 10 مصنفات ته ورسېدل دا کتابونه. ثم تطالت کتب التخارج. بیا متواتر شلو پیدر پیش کتب د تخارج حتی شاعت وکثرت تر دې د پورې چې پیلاو شلو او زیات شلو او ورسېدل عشرات المصنفات 20 مصنفات ته ورسېدل. وبذلك قدم العلماء الحديث خدمة كبيرة لتلك الكتب التي خرجوا أحاديثها. او بدغه وجه باندې علماو چې د حدیثو ډېر غټ خدمت وکړو پر دغه کتابونو چې کوم کتابونه د حدیثونو تخریج کړو او هغه خو به هر حال د حدیثونو تخریج کړو. نو په هغه باندې د علماو ډېر لوی خدمت د حدیثو مخکې کو وړاندې کو مسلمانانو لپاره. وبالتالي دویمه خبر دا ده چې قدموا خدمة جلیلة مشکورة للسنة النبوية المطهرة. او دو مخکې کا خدمت جلیله چې دغه قدردانی کې مشکوره ده، یعنی قدردانی کې د شی لسنت النبوی المطهره چې هغه سنت نبوی مطهره لپاره یو غټ خدمت ته چې دغه شکر کې دي. وسدوا بعملهم هذا صغرة كبيرة في صرخ المصنفات الحديثيه. وسدوا ادوبن ک بعمل ادي علماء خپل په عمل سره هذا چې دا صغرة كبيرة یو غټ شګاف، یعنی فرجة والفراق، یعنی مطلب غټ شګاف وغیرہ فی صرخ المصنفات الحدیثیه، یعنی حدیث په تصنیفات په معنی کې په قصر کې، یعنی هغه په قصر او معنی کې غټ شګاف وسوریو هغه چې دو هغه کړم بند کلک. ولو لم يقوم بهذا الجهد الكبير. کدا علماء په دغه جهد کبیر باندې نه ولا او دا کوشش نه وکړي لکان هناك نقص كبير في خدمة المصنفات في العلوم الشرعيه. بیا په علوم شرعیو کې په خدمت مصنفاتو کې ډېر لوی نقص بار راغلی، خو الله دې جزای خیر دی علماء لور کې چې دو دغه نقص ختم کو. فجزا الله علماء سلفنا
الله سبحانه وتعالی زمون علماء سلف ته بدله ورکړي علما قاموا به من الجهود التي فاغه معنی هغه جهودونه باندې تکلیفون باندې دوه ودرېدل بدلوها فی تلک المصنفات چې هغه خپل هغه جهد کوشش خرج کړ په دغه مصنفات کې ابتغاء وجه الله تعالی خیر الجزاء فجزا الله العلماء خیر الجزاء خیر الجزاء د جزاء لپاره مفعول شخه درمیان کې جمله یعنی دعایه شله ثم دارت الايام بیا راغله هغه ورځې و چلې د ورځې وجاء العصر الذي نحن فيه بیا هغه زمانه راغله چې موږ پکې وتغيرت الاحوال كثيرا اور احوالهم آی دن بدن بدل کړو اسوار کثیر من الباحثین او غزر ډېر د تلاش کوونکو نه تحقیق کوونکو نه ومن ينتسب للعلم اور هغه خلق چې دغه انتساب نسبت کې علم ته لورا حدیث فی ای کتاب یقرأو کچته دا علما یو حدیث ویني په یو کتاب کې چغولی لکه بخاری شلا مسلم شو یا ابو داود شو واشار ذلک الكتاب او دغه کتاب ته اشاره هم دی عالم کړی اله مصدر الحديث حدیث مصدر ته کوم دی راوته بی اجازه په مختصر اختصار سره داسي وي چې دا حدیث پلان کې راول دی نفینه لا يعرف دا زمان دا سراله چې اوسم دی عالم ته پد نه لګي کیفیت الاصول الى نص الحديث چې څنګه بر رسیدي هغه عبارت النص حدیث ته فی ذلک المصدر ګوره د اشاره کړه چې اخرجه البخاری کله اخرج ابو داود لیکن دته دا پد نه لګي چې دا ابو داود کوم ځای کې ګورم نو دیو په روز لګي ولې د تخریج چل نه راځي دو حدیث ویل تخریج چل نه راځي نفینه لا يعرف کیفیت الوصول الى نص الحديث یعنی عبارت ته حدیث ته د کیفیت اصول نه معلومیږي لکه په دغه مصدر کې ولی لقلت معرفته زکه چې د څه معرفت کم نه پہچان به کیفیت ترتیب ذلک المصدر دغه مصدر ترتیب په کیفیت معنی دغه مصدر کیفیت ترتیب باندې معلوم نه دی او تبویبه دغه په باب باندې معلوم نه ته دغه بابونه معلوم دي نو ته ترتیب معلوم دی دغه مصدر نو دغه وجه نه قلت معرفت ته وجه ته پد نه لګي وکذالک دارنګ اذا اراد الاجتهاد بحديث او کله چې د اراده کې په یو حدیث سره یعنی مطلب د استشهاد کې اراده کې د استشهاد په یو حدیث سره وعرفه او د او پی جن من طریق ما س طریقہ د لار نه ولار سو پی جنی کہ ان هذا الحديث في صحیح بخاری کہ چلو دا حدیث په صحیح بخاری کې دی یا په مسند احمد کې دی یا په مسند حاکم کې دی نفین ولایت بیا هم ته پته نه لګي د طاقت نه لري الوصول الى نفسه چې د ورسیږي عبارت دا فی تلک المصادر اگر کده ته ویل شي چې دا حدیث مسند چې ابو القاسم مهربانی دی دا د نوم اصل کې ابو القاسم یوسف بن محمد بن احمد المهربانی الحمدانی دی د باره کې لیکي علما کان صالحا زاهدا د نیک صالح او زاهد ورع تقوا ولو ثقو وماذ خرج ابو بکر خطیب بغدادي دا دومره عالم دی چې خطیب بغدادي د حدیث تخریج کړی په 15 جزونو کې او د وفات شوی دی په 400 سکه لکه 64 کې توفی 68 و 400 468 کې د وفات ته تاریخ الاسلام امام زاهبی لیکلی او سیر اعلام نبلا امام زاهبی بل ګوروسه وقد لمست ذلك بموضوع او ما مطلب دا دی وضاحت کړل لکه فی المحیط العلمی خپل په احاطه علمی کې الذي يعيش فيه چې کوم علم ما څخه د زپال کې تیریګما نو ماته دا معلوم شوی دا من طلابنا الباحثین دی هغه طالبان زمونږ نه چې هغه تلاش کوونکي له تحذير رساله تخصص چې کله هغه حاصله شي هغه رساله یعنی رساله تخصص په سنت یعنی ماجسٹر چوت وی لکا یعنی مطلب پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ و باقی علوم شریعہ اخرى یا په نور علوم شریعو کې لینه درجه ما یسم بالماجسٹر تاکہ د معلوم شي د رساله ماجسٹر رقم ملاوي شي یا دکتورا یعنی ام فل ته ملاوي شي یا پی ایچ ڈی ته وکذالک من الطلاب والباحثین عامه دارنګ عام طالبان اور تلاش کوونکي اغم دقی حال دي فقط ذل امر داسي امر تقاضا کې یوضح فيه طریقه کل مصنف چې پاګي واضح شي طریقه د هر مصنف د مصنفات حدیثونه التي صنفها الائمه چې هغه تصنیف ائمه کړی او هغه وضاحت شي وترتیبه طریقه کل او ترتیب دغه کتاب او تبویب وکیفیت المراجعه فيه او طریقه د رجوع په هغه کې او استفاده کول منه دی هغه نه کما یذکر فی هذا المصنف لکه څنګه ذکر کی په دغه مصنف کې فهارس کې مراجعه او حدیث کې التي تولت فرستو چې هغه فرست چت کړي لکه فرست چې څنګه پته لګي نو دا طریقه په دې کوم کول وکړي او ترتیب بعض کتب سنت او ترتیب بعض کتب کتابون د سنت په دا شکل سره چې آسان شي په باحث باندې تلاش کوونکی باندې اصول حدیث ته په اقرب وقت و ایسر طریقه په قریب وخت کې په آسان طریقه باندې نو دی وی هاذا ما ساقوم به فی هذا الكتاب ان قریب زب په دغه باندې
ودرېږم اگر که الله غوښتله او الله نه توفیق او غواړم والسداد ته او دارنګې محکموالی و تیسیر اساني لاتمامه پاد تمامیل دی علی شکل ينفع الله به طلبه په داسې شکل باندې چې پاغي په ذریعه سره الله طلبه علم ته نفع ورکي والباحثین تلاش کوونکو ته تحقیق کوونکو فی معرفت تخریج الاحادیث النبویه په احادیث نبوی په تخریج په پہچان کې په سهولت و یسر په اسانه سره او په سهولت سره وان یجل خالص لوجه الکریم الله سبحانه وتعالی زموږ د عمل خالص دی وجه خپل ذات لپاره وګرځي.